जिसने किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत बचाई। अल-कुरआन। नन द कोहाट नवाही इलाका उस्तुरज़ई बाला के द अलहुज्जत वेलफेयर कमेटी और द अलशिफा ट्रस्ट हस्पताल ल तरफ द फ्री मेडिकल कैंप इनेकाद वशो चे पाग के द उस्तुरज़ई बाला और द उस्तुरज़ई पायान 200 نه بره چې کوم مریضان وو چې هغو ته د سترګو مسلې وې د هغو فری میډیکل چیک اپ وشو. موږ د دې سترګو چې کوم د عمله راغلي سټاف راغلی د دوی را شکریا ادا کوو چې په ډېر شارټ نوټس باندې د استورزی بالا ته تشریف راوړو. دیو قیمتي وخت ضایع کړه موږ ته راللو. موږ د دیو بیا هم شکرګزار یو. د الحجت ویلفیر کمیټي موږ خو دغه یو شکرګزار یو چې هغو موږ سره ډېر هیلپ وکړه. د دې کې چې څومره میډیسن دي دا لکه فری آف کاسټ دي، د دې څه قیمت نشته دی. هغه نه علاوه عینکې چې کومې دي عینکې د کومې ورکوي لکه خو قیمت دی هغه الحجت والا موږ سره منلي دي چې دا به مطلب دی چې موږ ځان ورته ورکوو. هغې نه علاوه غټه خبره دا دی چې کوواټ ته چې ټایم ضایع کېږي، کرایې به لګېږي، فیسونه به ورکوي، نو دا یوه غټه اپرچونټي دی چې موږ ته خدای پاک راکړي دي. انشاءالله موږ بیا امید لرو چې د بعد هم چې کوم پروګرامونه به کېږي موږ به کوشش دا وي چې موږ نور کیمپونه هم ولګوو. د خلکو پذیرایي متحصله دی. انشاءالله موږ امید دی چې د بار موږ دا راغواړو دا خدمت مو جاري وساري ساتو او که تاسو کوآپریشن مو ته ضرورت دی انشاءالله امید لرو چې تاسو خپل هیلپ مو سره کوئ. الشفا ٹرسٹ ہے ہاسپٹل کوہاٹ نن 18 اکتوبر 2023 استرزئی بالا یونان گوسن کې فری کیمپ لګیدل دا او سفر تقریبا 10 بجې ټایم دا 50 غریب مریضان مو کتو او د کې زنا والا بل ډاکټر دا سړی والا بل ډاکټر دا زه د دې کې دا اریان سره سدي بالا مشران ګلګان سره شکریا کوم خاصکر د الحجت ویلفیر کمیټي والا څنګه او میډیا ممبر کوم د تاسو کونسلر صاحب ساجد حسین بنگش د شکریا کوم د مو سره غلي دي کیمپ کې لګیدل مو आवाज ټول دنیا ته رسي او ان شاء الله مو دا کوم میسج تاسو اوري الشفا کې هسپتال خدمت تر وته دا او سترګو خلاف مو کې سم قسم د جهاد کو تک کوم دي کې سترګو بیماری وي سترګو علاج ضرورت وي مو کیمپ پورا پکې په پورا کوهاټ کې هر ځای کې ان شاء الله مو دا کیمپونه لګیو تیر هفته مو ګمبټ کې کیمپ لګاولو وغیرہ په هفته مو شي کې لګاولو ان شاء الله سبا او شاوه دسو او دا کوم مو ډاکټران ان شاء الله دوته کوم د کسان مو ریفر کو سو په تقریبا 10 کسان دي سو څنګه شفاس کو هارت مو ریفر کو اته بوري کې فری سرجری اپریشن مت افریقو لین متام فری چو او چاته کان پینې ضرورت وي او تام فری وي او ټیسټونه ارس فری وي د دې کوم انکې دي ان د کمیټي ورکا کسان باندې کې تام فری دي خپل کمیټي جې باندې پیسې نه کې ورکي او میډیسن کوم دي مسره ملټي نېشنل میډیسن دي او تام فری ملوي بس اته د منګي دور کې او د سخت حالاتو کې او دا خلکو د سہولت ملدن یو ډیر غټ خوشخبری ده او خلک ټول دې دنه کیمپ نه پیدا وي چې دګي ځکه دا بار مکان نه رسي تاسو خلک کرای لګوي ټایم وباسي هسپتال د سي کډی د سي به رسي ټول ورځین زیاشي خیا دی ولګي ټایم دی ولګي او سړی وش نمبر منی ویلاړوي دا کور تاسو تر ټیم راشي ډاکټران دا خو تاسو لپاره یو غټ خوشخبری ده ان شاء الله امید لرم تاسو دا کیمپ ان شاء الله کامیابوي. فری میډیکل چیک اپ سره چې کوم مریضان وو هغه ته د فری میډیسن او چې چاته د چشمو ضرورت وو هغه ته چشمه پرووایډ کړي. د حواله سره مقامی خلکو د الحجت ویلفیر کمیټي او د الشفا ټرست هسپتال انتظامیه ډیره شکریا ادا کا او دای هم ویل چې کدا سه هم فری میډیکل چیک اپ دی غریبانو خلکو د پاره په کلو کې ارینج کیږي نو د سره به غریب عوام ته ډیره فایده وي. دا الحجت والا ته کوم دا پروګرام کړی دی د الشفا والا راوستلی دي موته دا انتهایی احسن اقدام دی. مو په دې باندې د الحجت والا ډېر شکرګزار یو او د الشفا والا ډېر شکرګزار یو چې غو مو سره دا کوآپریشن وکړه چې رالو مو ته په کور کې دا خدمات مو ته راکړه. زه نجم الحسن خبرې کوم د سترزو چیرمین نو بیا زه خاص کر د تنویر به شکریا ادا کوم الشفا ټرست والا لکه دا د مو سره ډېر ښه رو دغه دی سہولت ته کوي راکوي قوم ته او بیا خاص کر د الحجت والا هم د ډېر دغه کون څه دیو داسې کلي کې لکه همدغه خوند کوي څه کلي کې راسي دغه داسې تنظیمونه والا څه کارونه راوړي څه کارونه کوي نو د کلي فایده او بیا خاص کر دي کې لکه د کلي والا او خاص کر غریبانو ته ډېر تغا دی څه غریب سړي ته چشمې مفت میلاویږي دوایي ورته مفت میلاویږي پریشانی مفت کیږي نو که چاند دغه وي دغه کوشش وکړو چې د دیو هیلپ وکړو د جی راتللو کوشش وکړو چې اوس ستاسو راشو نو خپل دغه به درته هر څه به درته مفت میلاو شي که بیا چاته اپریشن ولیکي نو انشاءالله هغه به درته هغه کوارټ کې به مفت کیږي. د دې کې د حجت کمیټي والا شفا والا ډاکټران راغلي دي
ډېر ښه هر څه دوایي چشمې ښه برابر درته وکړي او ډېر ښه پروګرام دی. الله دې ورته ډېر عمرونه ورکړه. زه علي غلام د الحجت ویلفیر کمیټي ممبر په حیثیت سره د اشفا آی ټرست او دغه سټاف ډېره شکریا ادا کوم چې هغه نن مو سره دې دغه کې انعقاد کې ډېره حصه واخیسته. آی کیمپ مو منعقد کړ. دې کې غریب خلک تقریبا 200 کسانو علاج دلته چیک اپ شروع او څورن شو او د غریبو خلکو ډېره فایده وشوه. ویلې کوهاټ خرچې او دا کرایې ډېرې زیاتې دي، نو دې وجې نه موږ دلته دې انعقاد وکړو او دې ته د فری اف کاسټ څه کومه دی مو دوايانې او چیک اپ ټیسټونه دا ټول ورکوو. نو دې مناسبت سره زه ډېره شکریا ادا کوم د اشفا او د الحجت ویلفیر کمیټي ممبران او دې سره کوم ډونیټرز دي چې کوم سره امداد کوي مدد کوي، هغه جانی مدد کوي یا مالی مدد کوي، دا هغو ټولو شکریا زه ادا کوم. په اخره کې ساجد حسین بنګش ته ورکړي اجازت د لوی الله په امان.